سلامونه دوستانو د پاکستان منافقه میډیا چې د نتنیاهو لای او خطاب چلیږي او که څوک د فلسطین په باره کې خبره کوي نو هغه نه کور کوي الټا جیل کې اچي. داسې وخت مخکې سنیټر مشتاق چې کله احتجاج کوي د فلسطین لپاره نو دی بې غیرته ورته وایي که ته دومره په فلسطین باندې مین یې نو غزا ته لاړ شه. اوس پرونه کیسه پرون اسد قیصر په پارلیمنت کې د اسرائیل خلاف خبر راوغسته نو لایو سټریمینګ بند شو. دا ویډیو لګو ګوره تاسو ته په خپل پته ولګي. ये जो शबा जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया. ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बैठी थी और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि अगर नेतन्याहू के دا تاسو کته مخکې بچې د پوج باره کې خبر رااله نو میډیا به بند شوه، لایو سټریمینګ به بیا نه چلیدو. پرون د اسرائیل باره کې چې خبر رااله نو لایو سټریمینګ بند شو. دا زموږ د پاکستان اوسنی حکومت چې دی منافقت دی، سپیشلی شهباز شریف او داسې منیرو. دا منافقت تاسو کتی شه. اسرائیل سره ستاسو څه کار دی؟ کو خبره کوي کو نه کوي، هغه یو دهشتګرد ملک دی. تاسو کتی نه شئ فلسطینیانو سره څه وکړو. هو اسرائیل هغه په تندر وله فلسطین زموږ خپل پښتونخوا کې، بلوچستان کې، کشمیر کې څه روان دي. هیڅ قسم میډیا کوریج نشته. که میډیا کوریج راځي خو بیا خو دنیا ته شرمیږي. دا زمونږ د میډیا حقیقت دی. د دې نه علاوه په پاکستان څه ترقي وکړي.